یو سوال دی او داغه بیا جواب ووري. سوال په داده چې آدم علیه السلام کدا د جنت دانا نه وې خړلې نو ټول عمر په جنت کې او مونږ هم په جنت کې وې نو په دې غضب بنوي اخته په دې دنیا کې د سپ پریشانو کیو بیغم ځای کې به مونږ هم پیدا وې. دا سوال په کراچۍ کې یو سړی ما باندې و. ما ورته وی چې د دې یو عقلی جواب وره، مذهبي جوابونه خو ډیر دي، اخو جدا خبره ده. لکه ما خیال وکړ چې دته یو داسې خبره وکړه چې د دغه موتور جوابي او اډو غلیش. ما ورته چې ستا کور شته؟ ډیر ښه. کم ځای دی؟ ما ته چې میں بندر روڈ پہ ایک بنگلے میں رہتا ہوں، میں نے اپنے لیے بنگلہ بنایا ہے، صوفے ہیں، میز ہے، کرسی ہے، یہ ہے وہ. ما ورته چې تا یو ډیر خمل مراغلی اغله خو به خوراکم خ تیارې کنه. وی جی بالکل، ما دومره اعلی ڈنر سیٹونه ساتلی دي چې زه تاسو ته خیم حیران بشیو. اگر آپ کو شوق ہے تو آپ میرے ساتھ جائیں ذرا. زه ډیروم یو خوار ځای کې هغه خو مې وشو، خو زما یو خبره تاسو ته وکم. د نن بادشاہ طبقتا نه خوشحالیږي چې سبا بیا فقیرې. دا یو نصیحت مې اوري. وختي طور مونږ ټول مړ کیږو، مونږ ته نه ګورې څه په لوی عذاب اخته یو، خو چې سبا بیا بوریا نشینې نو د نن تخت به نه خوشحالیږي. چې سبا بیا خټ کېدلو ټیپرو ته کېنې نو د نن چرک ته به نه خوشحالیږي. دا یو مزاج جوړ کړي. ماړه کې خیال وکړو چې که یو ګنټې له زه د دغه بنګلې ته لاړ شم نو څه خوند به وکړي چې سبا بیا هم دا سند زمیندار هوټل کې به زه ډېره یم، دې ته به بیا راځم. ما هلته پرېږده خبره واوره. مېلمه دې راغلی دی او ډېر لوی مېلمه دې راغلی او ډېر اعلی قسم خوراکونه دې ورته تیار کړي دي. وی جي مېلمه ته خو مجبورن سړی داسې کوي. نو ما ورته وی چې ستا دوست راغلی او اشنا ډېر لوی انتظامات دي او صاحب کسی بودی په دې کې ناګانه روټۍ ته کېناستی او خوری لګیایي او تاله پکې غول دراله. ته به کوم خوازې؟ وی زه به پاخانې ته ځم. مالدا ولې؟ هغه قالینونه، صوفه سیټونه، اعلی ډنر سیټ کې روټیانې پرتی دي، ډونګې دي او چمچې دي او قاشوغې دي او کړنج کړنج دی. او ناګانه صاحب تا په نیمه کې ټټۍ ته منډه کړه. دا مناسب دی چې دا دومره ښځې پرېږدي او ټټۍ ته منډه وی؟ نو ما ته وایي ته کمال کې زه هغه ځای کې ټینګېدی شم، مجبورات په ټټۍ ته ځم ځکه چې هغه ځای خو د غولو کولو نه دی. مال ښه خبره واوره. آدم علیه السلام په جنت کې اوسېده او بهترین ځای، هغه غلطي نه ده کړې. د هغه په ملا کې تر قیامته پورې چې څومره دنیا به پیدا کیږي د دې ټول اولاد روحونه پراته وو. الله آدم پیدا کړی دې دپاره چې ته به په ځمکې د پاسه او بني آدم به پیدا کو. فی الارض خلیفه خدای ویلي که نه، فی الجنت خلیفه خو نه ویلي. اوس قدرت جنت ته دی بوتلو نو بانه والا جوړی د جنت نه درایستو چې هغه نظام چې کوم قدرت جوړ کړی چې هغه سټارټ شي. نو د هغه په ملا کې روحونه پراته وو. د ابوجهل هم پکې و. نو په جنت کې به ابوجهل هم پیدا کېدی؟ ویل نه. مال عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین دی به هم په جنت کې پیدا کېدی؟ ویل نه. مال ستا غوندې خبیث روح هم پکې و، تب هم په جنت کې پیدا کېدی. نو دې لی را بهر کړو چې دا خبیث روحونه چې ستا په ملا کې دي پاک خو ډیر دي، خو دا خبیث چې پکې دي دا بار وغورځوه، هغې نه پس ته بیا واپس جنت ته راشه. نو مالدار رئیس ته دې دپاره چې دا تاسو پلیت بار وغورځئ. ویلے بس جی آئندہ کے لیے پھر ایسی بات میں نہیں کہوں گا.